बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زمونږ د دې لیکچر ټاپک د CSS باکس ماډل د دې نه مخکې مونږ سوډو کلاسز ویلي وو چې په هغه کې یو څه پاتې وو سم ډسکس کړي وو چې کوم پاتې هغه به مونږ راتلونکي درسونو کې ډسکس کوو انشاءالله. CSS باکس ماډل ټاپک کې مونږ څه وایو مونږ سره چې څومره په HTML کې ایلیمنټس دي دا هر یو از باکس کنسیډر کیږي او یوازې د صرف ویت او هایډ نه وي د سره مونږ سره کمپلیټ د پیډینګ د بارډر د مارجن دا ټول حسابېږي. All HTML elements can be considered as boxes. دا ټول boxes په شکل consider کیږي. In CSS, the term box model is used when talking about design and layout. نو مونږ سره box model use کیږي. نو ګورئ تاسو سره په دې فګر کې تاسو ته ښکاري چې مونږ سره په یو element کې یوازې دا نه وي یو په خپله contents وي. فار ایگزامپل مونږ یو پی راولو پی یو پیراګراف ته د خپله contents به ځان ته یو سایز اخلي ورسره وروسته به پیډینګ وي او د هغه نه وروسته بارډر او بیا مارجن. ګورئ د بارډر او د کانټنټ ترمنځ چې کوم سپیس دی ده ته موږ پیډینګ وایو. بارډر په خپله بارډر دی چې د ده څومره سایز موږ اخلو اخیستلی شو او د بارډر نه پس بیا چې کومه ساحه ده چې د بل کانټنټ یا د بل بارډر یا د بل هغه سره چې تر هغه کېږي هغې ته موږ څه وایو مارجن وایو. نو دا موږ سره ټول څه کېږي از ا باکس کنسیډر کېږي. The CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. دا د HTML هر یو element around وي. It consists of margins, borders, padding and the actual content. دې کې موږ سره مرجان وي بارډر وي او پیډینګ وي او دغه شان په خپله کانټنټس وي. یعنی د کانټنټس نه علاوه دغه درې نور شیونه هم موږ سره څه وي په دې کې موجود وي. نو موږ سره ګورئ کانټنټس سي د کانټنټ اف د باکس په خپله کانټنټس چې کوم موږ سره وي ټیکسټ اینډ امیجز اپیر کوم ځای کې یو ټیکسټ دی یو امیج دی هر څه چې وي. پیډینګ سي کلیئرز ان ایریا اراوند د کانټنټ د کانټنټ نه پس چې کومه ایریا ده دته موږ څه وایو پیډینګ وایو. بارډر څه ته بارډر دیټ ګوز اراوند د پیډینګ اینډ کانټنټ بارډر هغه دی موږ سره چې د کانټنټ او د پیډینګ نه څه وي د هغې اراوند وي. مارجن سی کلیئرز ان ایریا آوټسایډ د بارډر د بارډر نه پس چې کومه ایریا ده ته موږ څه وایو مارجن وایو. چې موږ سره پیډینګ او بارډر د مارجن دا دواړه څه وي ټرانسپیرنټ وي. نو راځو مونږه دا ډسکس کوو چې دا څنګه دی پریکټیکلی ډسکس کوو. نو د دې لپاره به زه یو بل نوی فایل جوړ کوم په هغه کې به مونږه هر یو ته بارډر او ورسره مارجن او پیډینګ ټول به ورته څه کو سیټ کو. CSS box model دا ما سره یو فایل دی زه HTML یو فایل اخلم او په دې کې تاسو ګورئ چې موږ سره ټول واخیستل. اوس دلته زه راخلم یو پی اخلم او په پی کې فار ایگزامپل زه کانټنټ څه ډیټا راولم دا ما سره یو پیراګراف دی. اوس زه غواړم چې د ده بارډر او پیډینګ او مارجن وغیره وګورم. زه به د هغې نه مخکې یو ټایټل سیټ کوم. د دې لپاره چې زه د CSS انلاین سټایل شیټ جوړ کوم نو زه به سټایل ټیګ یوز کوم. سټایل ټیګ اوس راځم دا پی ته ګورم چې موږ ورته څه ورکړو. فار ایگزامپل ما سره پی ده اوس که زه دا خپل پیج رن کوم په دې کې به موږ سره نه بارډر وي او نه به د ده ایریا وي. سمپل ده تاسو سره په دې کې ښکاري. اوس موږ څه کوو دته به سمپلی زه یو بارډر ورکم. زه به لیکم چې بارډر زه به شارټ هینډ بارډر یوز کوم. زه به وایم چې 2 پکسل solid border او کلر یې څه وي بلیک. دا موږ سره څه دی دا موږ سره یو بارډر شو. اوس تاسو وګورئ بارډر په خپله بارډر دی د بارډر نه اخوا چې کوم سپیس دی دا مرجن دی او بارډر نه دننه او د ټیکسټ ترمنځ چې کوم سپیس دی دا موږ سره څه دی دا موږ سره پیډینګ دی. اوس زه غواړم چې دلته چې کوم ان آرډر ټو لیکل شوی دا د دې بارډر نه لږ راتېخوا وي. نو ویری سمپل مونږ دلته د لپاره پیډینګ پراپرټي یوز کوو.
زه لیکم پیډینګ ډیش لیفټ. پیډینګ لیفټ طرف ته دی فار ایگزامپل 4 پکسلز سپیس راشي د بارډر نه، نو موږ سره به پیډینګ څه شي لږ اضافه شي. نو تاسو ګورئ چې 4 پکسلز څه شو راتې خوا شو، نو دا موږ سره څه ده پیډینګ ده. موږ یې زیاتو فار ایگزامپل زه یم چې 14 پکسل دي شي، نو دلته تاسو وګورئ دلته به د سپیس څه شي لږ نور هم څه شي زیات بشي 24 پکسل به کو. دغه شان زه غواړم چې د بره خواته چې کوم پیډینګ دی دا د هم څه شي دا د هم لږ راکته شي لرې دی د بارډر نه. نو ډېر سمپل ده موږ لیکو پیډینګ ډیسکټاپ او دلته لیکم چې دا د فار ایگزامپل 34 پکسلز وي ما سره. تاسو ګورئ بره خواته د څه راغو 34 پکسلز سپیس راغو. دغه شان موږ رائټ طرف ته هم یوز کولی شو. فار ایگزامپل زه لیکم پیډینګ ډیش رائټ او دلته لیکم فار ایگزامپل 23 پکسلز چې کوم رائټ طرف ته دی هغه دا چې کوم دې طرف ته موږ سره ښکاري دغه سپیس به هم څه شي موږ سره زیات شي. ګورئ دلته هم زیات شو. پاتې شو باټم خواته، نو موږ لیکلی شو پیډینګ ډیش باټم او دلته هم زه د خپلې خوښې 44 پکسلز څه ورکوم سپیس ورکوم. نو تاسو ګورئ لیفټ ټاپ رائټ او باټم څلورو خواته موږ څه ورکړه پیډینګ ورکړه. نو دا موږ سره څه ده دا موږ سره پیډینګ ده چې موږ د پیډینګ اندازه څه کوو سپیسیفای کوو. نو د دې دپاره موږ باکس ماډل ټاپک وایو تر څو موږ سره په زموږ په ویب پیج کې هر یو ایلیمنټ په خپل پراپر ځای کې څه شي ډسپلی شي. نو موږ ورته مارجن پیډینګ او بارډر ټول څه کوو سیټ کوو. دا موږ سره چې کوم موږ وویلې پیډینګ لیفټ ټاپ رائټ د دې دپاره موږ سره شارټ هینډ هم شته. شارټ هینډ څنګه دی موږ سمپلی نو موږ به دا کوډ کمنټ کو موږ د دې دپاره څه یوز کوو شارټ هینډ یوز کولی شو. شارټ هینډ به څنګه یوز کوو موږ سمپلی لیکو پیډینګ لیکو او ورته یو ویلیو ورکو. فار ایگزامپل زه ورکوم اوس فی الحال ما دا ټول کمنټ کړو موږ سره به دا پیډینګ ټول څه شي ختم شي نارمل حالت ته به راشي. زه پیډینګ ورکوم فار ایگزامپل 23 پکسلز 23 پکسلز ما ورک صرف یو ویلیو مې ورکړله. نو دا 23 پکسلز به چا دپاره دا به د څلورو خواو دپاره څه وي 23 پکسلز پیډینګ واخلي. اوس یو کس راځي هغه فار ایگزامپل وایي چې زه ډفرنټ ورکوم دو ویلیوز ورکوي سپیس 34 پکسلز دو ویلیوز یې ورکړل. اوس به څه کېږي اوس ګورئ دا موږ سره کلاک وایز کار کوي. ټاپ اول به ټاپ نه سټارټ کېږي ټاپ رائټ باټم او لیفټ. نو اوس ګورئ تاسو سره به دا فرست ویلیو چې دا به د چا شي دا به د ټاپ شي دا به د ټاپ پیډینګ شي مطلب دلته به 23 پکسلز وي. دا دواړه به زه لږ چینج کړم چې موږ ته ښه واضح شي. زه به دا 64 کړم او د دواړو موږ سره به فرق څه شي واضح شي. نو ګورئ موږ سره فرست ویلیو ده 23 نو دا به د ټاپ شي او نیکسټ څه ده 64 نو 64 به د څه شي موږ سره دا به د رائټ شي. نو موږ سره دا 23 او دا 64 اوس پاتې شو دا د ویلیو شته نه. نو موږ سره دا چاته مخامخ دی دا 23 د باټم مطلب باټم چاته مخامخ دی ټاپ ته. نو د ټاپ 23 دی نو د باټم به هم څه شي 23 شي. دغه شان پاتې شو لیفټ طرف ته ویلیو نشته نو چې کوم دته مخامخ دی رائټ نو د رائټ طرف ته 64 د نو دا به واخلي. نو کلاک وایز 3 ویلیوز یې څه کړل واخیستل. نو سمپلی چې موږ سره کوم دا 23 ده دا به د ټاپ او باټم شي او 64 چې دا به د څه شي د رائټ او لیفټ شي. نو په دې ترتیب دا موږ سره څه کوي کار کوي. ان کیس یو کس راځي هغه ورته 3 ویلیوز ورکوي نو په دې کیس کې به څنګه وي فار ایگزامپل 33 پکسلز یو کس ورته 3 ویلیوز ورکوي نو اوس به څه کېږي نو اوس به هم تاسو سره څنګه کار کوي کلاک وایز کار کوي. دا به د ټاپ وي ټاپ 23 شو صحیح ده لیفټ سوري رائټ 64 شو او لیفټ څه شو باټم څه شو 33. سمپلی ټاپ رائټ
bottom left پاتې شو نه left به د چا نه اخلي left چې چاته مخامخ left مخامخ دی right ته نو د right چې سی 64 دی نو 64 به څوک واخلي دا به left هم واخلي او که یو کس راځي څلور ویلیوز ورکوي نو بس هر یو ته مشخص ورکړه دا به کلاک وایز کار کوي دغه شان چې ټاپ رایټ او باټم او اخره کې به سی لیفټ وي فار ایگزامپل 12 پکسل سی موږ سره سوي لیفټ وي نو دا موږ سره څه ده دا موږ سره د پیډینګ پراپرټي ده چې موږ په مختلفو طریقو سره کولای شو یوز کولای شو نیکسټ موږ کولای شو دته مارجن هم ورکو فار ایگزامپل دته موږ مارجن ورکو بای ډیفالت د خپل سه مارجن وی فار ایگزامپل دا ده او بارډر باندې هم کافي مخکې خبرې کړې دي نو اوس راځو مارجن باندې جنرال خبرې کوو فار ایگزامپل زما مارجن ډش لیفټ زما چې موږ سره د چې کوم بارډر دی دا د سایډ سره نږدې ده دا د لږ لرې شي نو څه به کوو مارجن ډیش لیفټ فار ایگزامپل 12 پکسلز اوس چې زه دا هغه کوم دا لږ راتې خوا شو ولې چې موږ مارجن سیټ اوس فار ایگزامپل دا مارجن لیفټ زه 0 پکسل ته کنورټ کوم زه ته لیکم 0 پکسل زه دا سیف کوم اوس په دې کیس کې بیا هم دلته لږ شان سپیس شته وټ از د ریزن د ریزن دا دی چې موږ سره د باډي چې کوم خپل د دې ویب پیج باډي د خپل هم مارجن دی نو موږ کولای شو چې هغه هم سیټ کو زه سمپلی لیکم باډي باډي او دلته لیکم مارجن ډش لیفټ او دا ته لیکم چې دا د ما سره څه شي دا د ما سره 0 پکسلز شي نو اوس دا هم 0 ده نو دا هم 0 ده اوس به موږ سره بالکل د بارډر سره څه راغو ټچ راغو دا موږ سره د باډي مارجن دی چې موږ په دې ترتیب څه کولی شو یوز کولی شو نو دا زه فلحال ایسته کوم او دته موږ څه ورکوو فار ایگزامپل موږ مارجن ورکوو 33 پکسلز لیفټ خواته دی څه شي مارجن شي همدغه شان چې څنګه موږ پیډینګ ته مارجن پیډینګ ډیسکټاپ ورکو پیډینګ ډیش رائټ پیډینګ ډیش باټم لیفټ همدغه شان مونږه مارجن لیفټ مارجن رائټ مارجن ټاپ مارجن باټم ورکولی شو او دغه شان سیم ټو سیم د چې کوم مونږ سره شارټ هینډ دی لکه څنګه چې پیډینګ لپاره یوز کوو د لپاره هم مونږ یوز کولی شو که صرف 33 ورکړو نو دا به د څلورو خواته د څه شي د مونږ سره مارجن شي او که فار ایگزامپل 2 ویلیوز ورکم که 3 ویلیوز ورکم نو کلاک وایز څنګه چې موږ سره پیډینګ کې کار کوي همدغه شان به په دې کې هم څه کوي دا موږ سره کار کوي نو دا موږ سره څه دی دا موږ سره مارجن دی نیکسټ فار ایگزامپل نو دا تاسو سره د پیډینګ او مارجن پراپرټي او ورسره چې کوم بارډر دی او سیمپل دی تاسو یوز کولی شئ نو راځو دلته موږ سره نور properties هم شته width and height of an element صحیح ده نو in order to set the width and height of an element correctly in all browsers you need to know how the box model works دې لپاره چې تاسو properly width او height set کړئ نو تاسو په box model باندې ځان سکئ پوهیږئ نو موږ سره important خبره دا یاد ساتئ when you set the width and height properties of an element with CSS you just set the width and height of the content area چې کوم width او height تاسو نارملی ورکوئ دغه width او height صرف او صرف دا د contents وي to calculate the full size of an element you must also add padding borders and margins مطلب دا چې کوم width او height تاسو ورکوئ په هغه کې موږ سره هغه صرف او صرف د content وي په هغه کې padding borders او margins نه شامل نو دا موږ سره بل موږ سره د max width ماکس ویت دې ته ویلی شي که چیرې تاسو یو ایلیمنټ ته یا ډیو ایلیمنټ ته یا هر څه ته تاسو ویت ورکوئ او فار ایگزامپل د هغه ویت که تاسو زیاتیږي نو که سیټ ماکس ویت وکئ نو ماکس ویت به اوور رایټ کوي ویت مطلب که ویت 100 وي او ماکس ویت تاسو سره 90 وي نو تاسو سره به د دې ایلیمنټ ویت څه وي 90% وي فار ایگزامپل نیکسټ راځو مونږ یو بل ایگزامپل کوو په هغه بل ایگزامپل کې مونږ ډیف اخلو او په ډیف کې مونږ ډیفرنٹ ډیټا مطلب سیټ کوو نو راځم دلته زه اخلم ډیف زه یو ډیف اخلم ډیف او په دې کې زه دلته یو کلاس لیکم کلاس D1
او په دې کې به زه څه ولیکم خراسان یونیورسټي یو بل ډیو هم اخلم پیسټ کوم دلته دا به ما سره څه شي D2 شي div1 دا ما سره div2 شو او دغه شان د third one دا د ما سره څه شي div3 شي په دې کې د هم دا ډیټا اوس چې زه کله خپل پیج ته راشم نو موږ ته صرف دغه ډیټا ښکاري او د دغه ډیوونو نه سایز ته او نه ویډ شته نو سمپلی ډاټ D1 ته زه یو کلاس سپیسیفای کوم صحیح ده دلته زه ورکوم with is equal to for example زه دلته with ورکوم 200 pixels او دغه شان دلته height هم ورکوم 200 pixels background dash color background color دې د دې for example light blue دا د div1 د پاره شو اوس دا ما سیف ک ګورو چې د div1 یو سټایل مونږ سره راغلی صحیح ده په دې کې څه پرابلم ده نو پرابلم وګورو چې څه مشکل ده ډاټ D1 دی مونږ سره دا هلته مشکل دی بیکګراوند ډش کلر نه دی اخیستی سایز یې اخیستی دی نو ګورو چې دلته اوس وګورئ تاسو سره دغه ډیټا څه شوه راغله نو دا موږ سره څه شو ډیو نمبر 1 شو دغه شان همدغه سیم زه کاپي کوم کاپي او پیسټ کوم پیسټ نو دا څه شو div2 او دا څه شو div3 د دې بیکګراوند کلر دی فار ایگزامپل موږ سره سوي د دې بیکګراوند کلر دی فار ایگزامپل موږ سره green وي او د دې فار ایگزامپل سوي تاسو ګورئ موږ سره درې ډیو راغلل او د درې واړو پراپرټیز څه دي بدل دي همدغه سیم خبره ده دې درې واړو ته موږ بارډرز هم سیټ کولی شو او دغه شان موږ ورته نور پراپرټیز هم ورکولی شو سمپلی زه لیکم D1 D2 D3 او دې درې واړو ته زه څه ورکوم border 1 pixel solid او فار ایگزامپل black color کې د دې ټولو سوي border وي black میں spelling mistake simply دا خو ما د کلاس نومونه ولیکل زه به ولیکم simply div اوس به موږ سره څه وکړي دا کار کوي تاسو ګورئ درې واړو کلر څه شو دا بارډر څه شو دا یې واخیسته اوس څه وایم چې د دې دا مارجن د لږ راتې خوا شي نو simply very simple تاسو راشئ D1 ته او تاسو دلته ولیکئ چې margin dash left او 23 pixels د دې څه وي margin وي left طرف دا مارجن شو دغه شان زه باټم طرف ته دي سوي مارجن دش باټم 13 پکسلز دی باټم خواته د سوي مارجن تاسو ګورئ د دنه لری شو نو دغه شان مونږ هر یو ته مارجن او هر څه کولای شو سیټ کولای شو نو دا مونږ سره څه ده دا مونږ سره د مارجن پراپرټي ده او دغه شان مونږ سره د څه پراپرټي و د پیډینګ پراپرټي نیکسٹ مونږ سره ټاپک راځي دلته مونږ سره ټاپک د پیډینګ مونږ ویلې څلورو خواته مونږ پیډینګ سیټ کولای شو شارټ هند هم یوز کولای شو چې مونږ سره 1 ویلیو 2 ویلیو 3 ویلیوز واخلي دا هم مونږ ډسکس کوو دلته تاسو سره لیکل شوی دي نیکسٹ مارجن هم سیم خبره ده انډیویډوال سایډز ته هم ورکولای شو او شارټ هندز هم ورکولای شو او دغه شان پرسنټیج کې هم مونږ دته ویلیوز ورکولای شو مارجن شارټ هند چې کوم موږ سره 1 2 3 4 ویلیوز موږ
ورکولای شو. نیکسٹ ټاپک د موږ سره سی اس اس ټیبلز. ټیبلز سی اس اس کې موږ سره څنګه ای موږ براشو یو ټیبل به جوړ کړو. فار ایگزامپل دغه پیج دا پیج به زه سیو کما یو بل پیج به جوړ کم او په هغه کې به زه یو ټیبل جوړ کم. CSS table properties. دا موږ سره ټیبل ده. اوس راځم دلته HTML table properties دلته به یو ټیبل جوړ کم او په ټیبل کې به زه واخلم TR او په TR کې موږ سره څه دی TH کې موږ سره فار ایگزامپل نیم TH کې فار ایگزامپل فون نمبر ایڈریس د فون نمبر مخکې فار ایگزامپل موږ ورکو کلاس او دا دی فار ایگزامپل موږ سره صحیح ایڈریس. نیکسٹ بل TR اخلم دلته یو TD اخلم په هغه TD کې زه ورکوم فار ایگزامپل خان دویمه TD کې فار ایگزامپل د کلاس نوم ورکوم سوري TD class there for example page 17 yeah page 12 for example TD 1 2 3 4 the phone number of the shan the last TD akhlo address for example da موږ سره یو ټیبل راغو. اوس دا زه رن کوم with the browser تاسو سره دا ټیبل څه کیږي شو کیږي. سمپلی زه به دا TR را واخلم یو څو ځله به څه کوم کاپي کوم. تاسو سره دا یو ټیبل جوړ شو. اوس په دې وخت کې دغه ټیبل پراپرټیز مونږه ډیسکس کوو. د ټول ناول راځم دی ټیبل ته مونږه بارډر هر څه سیټ کولای شو. سمپلی زه د CSS کوډ کوم د CSS د انلاین کوډ لپاره مونږه سی یوز کوو مونږه سټایل ټیګ یوز کوو سټایل لیکم ټیبل او دا د ټیبل ته سلیکټر ډیفاین کوم. فرست اف آل زه لیکم border for example 2 pixel وي solid دی وي او black دی وي. نو موږ سره یو د ټیبل څخه د border property د چې په دې ترتیب موږ څه کولای شو سیټ کولای شو. ټول ټیبل ته موږ څه ورکو border ورکو. صحیح ده. دغه شان نیکسٹ موږ وایو فار ایگزامپل TD او TH TD کاما TH ته پراپرټیز ورکوم دلته زه border ورکوم دا به 3 pixels کم او دلته به 1 pixel border دلته ورکم solid او black border دی. تاسو ګورئ تاسو سره دلته پسې په دې کې څه ښکاري border د TD خپل border دی او د TH خپل border دی. نیکسٹ موږ سره د ټیبل پراپرټی دا تاسو دلته وګورئ په دې ټیبل کې دغه border ترمنځ سپیس موجود دی. دغه سپیس مونږه یو ځای کولی هم شو او لرې کولی هم شو. د دې لپاره موږ سره پراپرټي ده د ټیبل. نو موږ سره پراپرټي ده border collapse. په د دې موږ سره ویلیوز دي یو د collapse که collapse ورکو نو موږ سره به دا دواړه څه شي یو ځای شي. تاسو سره یو شو. او که فار ایگزامپل موږ دا ورکو فار ایگزامپل separate
نو موږ سره به دا څه شي بیل شي بای ډیفالټ موږ سره دا څه وي سپریټ نو دا موږ سره څه ده یو پراپرټي بل موږ سره پراپرټي د بارډر سپیسینګ کو بارډر سپیسینګ فار ایگزامپل زه ورکوم 12 پکسلز نو دغه بارډرز په یو بل نه څومره سوي لرې وي دومره پکسلز یو بل نه څه شول لرې شول نو دا بله پراپرټي شو نو موږ کولی شو دلته دغه شان ډفرنټ ویلیوز ورکو نو موږ وایو چې موږ سره د بارډر سپیسینګ نه او دا د موږ سره څه وي دا د موږ سره کولیپس وي نو دغه شان د لوک څه دی ښه دی موږ سره نیکسټ موږ دلته وید او هایټ ورکوو فار ایگزامپل زه ورته ورکوم چې د ټیبل وید د موږ سره څه وي 100% دی 100% نو ګورو د دې ټیبل سایز به څه وي 100% نیکسټ مونږه دې ته یو فار ایگزامپل مونږ چې کله دا ماوس کرسر په دې راولو نو مونږ سره دا ټیبل څه شي هایلایټ شي نو سمپلی مونږه h over ویلو مونږ ویلو چې مونږه سټیټ ډیفاین کوو سوډو کلاسز ټیبل h over که مونږ داسې ولیکو او وایو چې بیک ګراوند dash color background color دے for example black ته convert شي او د text color دے څه ته convert شي white شي for example اوس نارمل حالت کې سمشته خو چې کله زه په دا ماوس راولم د دې کلر څه شي دا شان شي خو دا ښه طریقه نه ده مونږ وایو چې په هر رو باندې سره راشم هغه دې څه شي هایلایټ شي لکه څنګه چې مونږ سره بیکګراوند کلر واخلي نو سمپل خبره ده دلته د ټیبل په ځای تاسو لیکئ TR نو اوس راځو ګورو ریفرش کو نارملی سم نشته خو چې په کوم باندې ودرېږم هغه ماته سره څه کېږي هایلایټ کېږي نو دا موږ سره څه ده دا موږ سره سوډو کلاس ده چې موږ په دې شکل څه کولی شو یوز کولی شو بل د CSS یو بله پراپرټي ده کرسر موږ وایو کرسر موږ وایو چې دا د فار ایگزامپل هینډ ساین ته کنورټ شي پوینټر مې ولیکو نو موږ سره به داسې ته کنورټ شي هینډ ساین چې کله په دې زه ودرېږم دا هینډ ته څه شو کنورټ شو بیا فردر مونږ کولی شو دا لینکس هم جوړ کړو دا د مونږ سره څه شي دا مونږ سره یوز شي نو دا مونږ سره څه دی دا مونږ سره h over دی بل مونږ سره یو بل سوډو کلاس په ذریعه مونږ ویلو چې nth سوډو کلاس نو د هغې په ذریعه مونږ کولی شو چې یو ټیبل ته یو ټیبل څه ته کنورټ کړو ټیبل مونږه یو رو دی یو کلر وي او بله رو دی بل کلر وي نو دا مونږ سره نو مونږه دلته مخکې ویلیو مونږه نو ډسکس کړي خو اوس به مونږه ډسکس کو زه به دلته راشم دلته مونږ سره په سوډو کلاس کې یو بل دی n child selector څنګه کار کوي نو مونږه دلته سمپلی راځو همدغلته لیکو چې فار ایگزامپل TR او د n dash child او بریکٹ کې ورته لیکو هغه روز چې موږ سره ایون دي هغې ته یو سټایل ورکړه چې کوم ایون روز دي هغې ته څه وکړه یو سټایل ورکړه بیکګراوند کلر ورته ورکړه فار ایگزامپل بلو او چې کوم موږ سره فار ایگزامپل آر دی نو TR فل کالن همدا هر څه به کاپي کوم دلته نه به کاپي کوم او دلته به پیسټ کوم دا ایون دا به زه څه کوم آټ کوم صحیح ده بیکګراوند کلر دې څه وي فار ایگزامپل وایټ دی نو اوس موږ سره دا سویفټ زیفرانس ټیبل چې ورته ویلی شي هغه شکل سره داسې کېږي جوړېږي ما سیو نه کوم خب موږ سره کار نه کوي نو دیر از ا پرابلم دا موږ سره پرابلم دا ده چې موږ باید څه ولیکو n تو لیکو نو دا د دې طریقه ده چې n تو لیکو نو موږ سره به دا څه کوي بیا کار کوي نو nth چایلډ آډ او ایون موږ 1 2 3 سره هم دته نمبرز ورکولی شو تاسو ګورئ دا ټیبل تاسو سره چې کوم ایون روز دی یو رقم اخلي او چې کوم آډ روز دی هغه بلو بیکګراوند کلر واخیست نو موږ دته دغه شان سټایل هم ورکولی شو
او چې په کوم باندې ودرېږو هغه موږ سره څه کوي هغه موږ سره یو کلر اخلي نو دا موږ سره څه ده دا موږ سره سویفټ زبرا ټیبل ده او دغه شان اچوور سره هم موږ دته څه ورکولی شو سټایل ورکولی شو نو دا اوس تاسو د دې کلاس لیکچر ستاسو توجه نه مننه تھینک یو